ورونو د اوټو شرعي حیثیت څه دی؟ اوټو وی بعضې علماو لیکلي چې دا امانت دی. نو د اوټ دوه حیثیت دي. یو د اوټ ذاتي حیثیت دی، اوټ من حیث الاوټ دا څه شی دی، او یو د اوټو هغه خارجي حیثیت دی چې موږ خارج ته وګورو چې په دې اوټ باندې کم قانون تایید کیږي. د اوټ ذاتي حیثیت قطع نظر د دې نه چې په دې باندې کې د انګریز د قانون تایید کیږي، د قرآن په مقابله کې یو باطل نظام او د هغه تایید پې کیږي، د دې نه قطع نظر چې اوټ روالي نو د رایې او د مشورې حیثیت لري. نو چې کله دا دغه حیثیت لري نو چې رایې د نه څوک وغواړي، که پیدا پکې وه مشوره او رایې ورکه، که پیدا پکې نه وه نو رایې او مشوره مه ورکوه. زه په دې خبره باندې نه پوهېږم. شریعت کې د رایې دغه حیثیت نو دا اوټ ته چې چا رای لیکلی ده چې دا اوټ رای ده، دا مشوره ده، او مشوره به چې کوم دی نو دا خو امانت دی او دا به ته ادا کې. نو دا یې ته په دغه حیثیت باندې ویلی دي چې قطع نظر د دې نه چې په دې د کم نظام تایید کیږي. نو اوټ من حیث الاوټ نفس دا اوټ څه شی دی، دا څه حیثیت لري. نو په دغه حیثیت باندې کې دا رای او مشوره علماو لیکلی ده. او که دې طرف ته وګوري چې په اوټ باندې هغه د انګریز د قانون تایید کیږي په دې حیثیت باندې او دې ته مشوره ویل، نو دا بالکل تحریف دی. چې د انګریز د قانون تایید پې کیږي او د باطل نظام، نو اوټ استعمالول دا بیا ناروا دي، دا غلطه ده. په دغه اعتبار باندې کې هغه اوټ ته چې کوم دی نو هغه امانت ویلو او دا آیات په هغه باندې چسپانول، او سره د دې نه چې د انګریز د نظام تایید پې کیږي، د باطل نظام تایید پې کیږي، نو بیا اوټ چې کوم دی نو هغه دې ته امانت ویل، دا بالکل بنو قریظه تحریف دی. کوم مولیان هغه چې په مثلا د طیب شیخ صاحب نه یو انټرویو د استاد محترم قائد ملت اسلامیه هغه نه یو انټرویو اخیستی شوې ده، په هغه کې هغه چې کوم صحافي راته تپوس ترې کوي تاسو اوټ ته حرام وایي، نو هغوی موږ کله اوټ ته حرام ویلی. بیا هغه خلکو را کټ کړه چې دا وګوره تاسو وایي چې اوټ حرام دی په جوماتونو کې، او ستاسو شیخ صاحب وایي چې اوټ حرام نه دی. اوټ په دې حیثیت باندې قطع نظر د اوټ ذاتي حیثیت دا دی، اوټ حرام نه دی، دا د رایې او د مشورې حیثیت لري. خو په دې حیثیت باندې اوټ چې د انګریز د قانون تایید پې کیږي، د یو باطل نظام تایید پې کیږي، نو دا بالکل قطعا حرام او ناروا دی. په دې کې به کوم ځای کې نه چې کوم دی نو بله خبره جي مولیانو ورته ویلي دي چې دا امانت دی، دقه اوټ ته امانت ویلی دی، نو مولیان دې خطا شوي دي. مولیان خو د قرآن او د حدیث خو نه دی، نه د قرآن آیات دی او نه چې کوم دی هغه حدیث دی، مولانو ورته ویلي دي. چا مولا ورته ویلي نو زه به دغه مولا ته هم ګورم، دغه ستا مولا به دغه پایي چې کوم مولا دی زه به یې راغستلمه چې دغه پایي والا مولا دې ته څه ویه، ستا مولا خو څه حرف اخیر خو نه دی چې هغه وویله، یا هغه د قرآن آیات دی او بس هغه نسته یا حدیث دی، او اوس په دې کې بله خبره نه ځایږي، لیکلي دي غلطي لیکلي دي، ته وایې ټکي لیکلي کښېنه چې بس پې وکړو، خبره ختمه شوه. د اوټ دغه حیثیت صرف هغه حیثیت ذاتي څه دی، اوټ دغه حیثیت لري چې دا رای او مشوره ده، او چې دې ته وګورو چې په دې د بل چا هغه تایید کېږي د انګریز د قانون د یو غلط نظام، نو دا بالکل بیا غلطه ده او ناروا ده. دا حکم دی بادشاه ته چې بادشاه څه ذمواري دي، قضاوت دی، امامت دی، په دې باندې ملک چلیږي، دا عهدې د حاکم سره د عوامو امانت پرتې دي، دا به حقدارانو ته چې کوم دی نو هغه ورکوي، په مال باندې به یې نه خرڅوي او دارنګې په رشته دارانو باندې به یې نه تقسیموي،